لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. عزتمند مسلمانانو د محرم الحرام میاشتو ده چې دا د اسلامي کال اولنۍ میاشت ده. د اسلامي کال هر میاشت څه نه څه داسې عبادت وي چې الله پاک پرې ډېر زیات خوشحالېږي او هر میاشت یې څه نه څه خصوصیت ورکړی دی. دا قشان د دې اولنۍ میاشت هم څه خپل خصوصیات دي. په محرم الحرام اولنی تاریخ خو ډېرې واقعي شوي دي، غټې غټې واقعې په دې ورځ باندې شوي دي او کوم چې ټولو نه غټه واقعه شوې ده او غټ هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په یکم محرم باندې شهید شوی دی. اوس حضرت عمر رضی الله عنه څوک دی؟ مخکې څنګه د اسلام نه بیا چې کله ایمان راوړي دی بیا څنګه وخت تېروي، بیا چې ولکر د حکمرانۍ واګې حواله کېږي بیا حکمراني څنګه کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی و د اسلام نه مخکې هم د لیرو او د بهادرۍ قصې دغه وخت هم د مشهوري وي او د اسلام نه ناخبره و. بیا چې ورته کله پته لګي 29 کالو د عزتمندو مسلمانانو ورونو او ورته پته لګي چې اوس خو د اسلام خورېږي د عربو په دې ځمکه باندې او زموږ د نیکه او د غور نیکه دا دین ختمیږي، بیا دې راپاسي او خپلې حربې استعمالوي، خلک د دین نه منع کوي، خلک نه منع کېږي، مختلف قسم طریقې دې اختیاري د دین نه خلک اړوي. خو عزتمندو مسلمانانو ورونو کله چې یو سړی صحیح کلمه ووایي د زړه د اخلاصه او الله سره وعده وکړي چې ته زما رب او زما رسول نبی علیه الصلاة والسلام دی، بیا په هیڅ یو طاقت هم دی د اسلام نه نشي اړولی. د دین پس بیا دی یو سوچ کوي او قبایل را یوځای کېږي او مشوره کوي چې دا دین خو موږ ته خورېږي او زموږ د نیکه او د آبا اجداد دا دین خو زموږ د ځمکې نه ختموي، راجمع به شو او د دې دا پیغمبر به ختم کوی، د دې دا دین به خپله ختم شي. نعوذ بالله. څوک څه مشوره ورکوي، څوک څه مشوره ورکوي. اخره کې حضرت عمر رضی الله عنه راپاسي هغه ټیم له ایمان نور وړي
ودا بز ختمو من اعوذ بالله او تورې واغشته روان شو د نبی عليه السلام ختمولو نعوذ بالله نیت کړي دی روان دی لار کې ولې صحابي راځي وې عمر چرته رواني وې نن زه هغه سړی ختمو مد کم سړی د وجه نه چې په دې ځمکه باندې د اسلام خوريږي وې ټیک دا ته اول دا ختمه وې لار شاول دي د خور او داغه د خاون حال معلوم کا کله چې دا خبر اوري د نور هم جلال کې راځي او غسکیږي وې خان کله چې د خور ترسي او دې په کېږي کې وګي دي اخور مسلمان شوی دا وخت تلاوت کوي کتابونه کې راځي چې د سورې حدید دا اولنې آیات وي سبح لله ما فی السماوات والارض باقی دا هغه ذات د پاره چې کوم ذات زمکه او اسمان پیدا کړی دی دا سو آیات دا لکه شانې ست د په دې باندې اثر کوي اول د دې آیات د اثر نه مخکې ذکر دا خور خاون باندې حمله کوي ولا هغه باندې گزارونه وکړه بیا دا خور راځي د خپل خاون بچ کوي به په دې خور باندې هم گزار وکړو اور وته وې عزتمند مسلمانانو ورونو کله چې دغه د ایمان خوشي وې کنه په ټوټي ټوټي هم کې خو زبدا مذهب پرې نه دم بیا دته پس د دې حضرت عمر رضی الله عنه د دې واقعي نه مخکې نبی عليه السلام دعا کوي چې یا الله په دې ځمکه باندې دعا عمر دی یو عمر لا د وجه اسلام د عزت ورکی هیڅ یو حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه او یو بل ابو جهل هیڅ هغه چې کوم د ایمان دولت دی هغه حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ته نصیب کیږي بیا د قران د الګ شان حصہ د په دې باندې اثر کوي او د دې نه پس دیزي د نبی عليه السلام درتزي نبی عليه السلام یو صحابي په کور کې آرام فرمایلو یا راځي چې صحابه کرام سره ناستو دی ورزي ورټکې یو صحابي راځي ور وته کولاوي چې کله حضرت عمر صاحب پوری صحابه کرام په تعجب کې شو چې سره راغلي دي نبی عليه السلام ته اشاره وکړه چې را بریک دی انت خو دعا شو او دعا الله قبول کړی و تاسو ته کې چې عمر سره راغلي او دوی زمو مسلمانی کما او کلمه وای چې اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله گواہی ورکړي چې الله تو واحد ذات او استاخر پیغمبر نبی علیہ السلام دی یا لک سوچو کې عزتمن مسلمانانو ورونو کله چې دې کافرو مسلمانانو بازارونه نشو کولای جمعهتونو کې به منځونه نشو کولای یاري دبته او چې کله مسلمان شو یا نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وجلار شي اوس ځانونو کې حضرت عمر مسلمان شو عزتمن مسلمانان رو لک سړې سوچو کې موږ د خپل تاریخ ځان ته یاد کو ان هر کس د خپل حیثیت د خپل کسب ارس یاد دي ونن عزتمن مسلمانان رو موږ صحابه کرام دي تاریخ نه خبرې بیا چې کله دې مسلمانی کا اسلام ته عزت رسی حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ارشاد فرمایي وې د قیامت په ورځ با یو आवाज لګي چې قیامت والو تاسو حضرت عمر پیژنې دا څوک دی آیا تاسو دا حضرت عمر پیژنې و اسلام مد الله پلار کې आवाज کې اسلام با आवाज کې چې الله د دې سړي د وجه نه ما د عزت را رسیدلې دې سړي د عزت ورکي د دینه بس بیا چې کله الله عزت ورکړي دلا وې دې په نوراني مخ باندې کی نه او د جو په وتواجه د جنت وې کده د غيوي جو په لکه شان سه حساب دی دنیا تر اخکار شوا دومره معطره د چې په دې دنیا کې په ټول دنیا کې په دغه کوئی عزت مند مسلمانانو او په دغه جو باندې به وې دې مخ کې رواني او یا زر لشکره فرشتي بجنډي او سره د دنه په مخ کې جنت ته بزي او आवाज بلګي چې تاسو حضرت عمر په جندو کو مومن په جندو
دا د څه د وجې نه پیژني عزتمندو مسلمانانو ورونو بیا د اسلام ته عزت رسی څنګه اسلام ته عزت رسی اول به مسلمانانو اذانونه نشو کولی منځونه به یې پټ کول بیا چې کله دی مسلمان شو بیا اوازونه ولګېدل د اذانونو منځونه به یې په جومات کې کول بیا الله پاک اسلام له عزت د دې سړي د وجې نه ورکړو او بیا چې کله خلیفه کېږي نو حدیث کې راځي بلکې صحابي فرمایي عزتمند مسلمانانو ورونو وای داسې جامې چولې دي چې شاته د املا طرف ته پکې پیوندونه دي او پیوندونه هم خپل منځ کې په یو تار وروستي پیوندونه هم شلیدلي دي او بیا په تار هغه پیوندونه وروستي دي دا د هغه وخت حکمران دی د 22 لاکھ مربع میل حکمران دی عزتمند مسلمانانو او یره دا الله نه څومره یره ده کله چې په مونږ کې وي دومره به جړل چې د سترګې به وچ شوي ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع کله چې دا آیات په قران مجید کې وي موږ کې ورستو چې دا الله عذاب په واقع کېږي او دا عذاب سو قدرولې نشي نو دومره به وچړل دومره چې د سترګې مبارکي به وچ شوي دوه ګنا بیا دغه حکمرانانو د الله یاره چې پزنه کې بیا دغه شان حکمرانانو دغه شان حکمرانی کوي او د شپې په لارو کوڅو کې ګرځي اوازونه لګي وغوږ په کورونو ته چې چا ته خو مشکلات نشته دا بیا دغه شان او بیا یو صدا لګي وایي که چرته د فرات دریا غاړې ته یو سپی هم مړ شو د قیامت په ورځ به عمر د دې جواب کوي عزتمند مسلمانانو بیا چې یو پیغمبر آیډل څوک جوړ کړي عزتمند چې دا پیغمبر زما آیډل دی بیا د دغه شان انجام عزتمند مسلمانانو چې د قیامت په ورځ په کوم عزت سره جنت ته ځي نن دې خپل ځان ته سوچو کوم چې آیا ما باندې هم حکمرانان مسلط شوي دي آیا زما حکمرانی دغه شان ده که نه ده ټول ناول خدا سوچو کې چې عزتمند مسلمانانو نو زما ملک په کومه کلمه آزاد شوی دی چې زمونږ د ملک مطلب څه دی لا اله الا الله محمد رسول الله دا زموږ مطلب دی په دې مطلب باندې د عمل آزاد شوی دی او آیا نن هغه مطلب کې موږ مسلمانان کامیاب او ناکام یو آیا نن موږ باندې چې کوم خلق مسلط آیا دا د حضرت عمر سے بواغ د اسلام چې کوم شان دی دا غي مطابق دي کني دي نن خو زماده حکمران په خلا باندې سورې اخلاص ناراضي د پیغمبر نوم زما د حکمران په خلا باندې ناراضي نما عالم پس خبرې کیږي سپکاوي کیږي طالب پس خبرې کیږي د مدرسې سپکاوي کیږي آیا ته هم بیا دغه شان حکمرانان په ځان باندې مسلط کې ته به د الله په دربار کې د قیامت په ورځ جواب ورکړي صف هغه خلکو چې حضرت عمر سے به حکمرانی کړې ده او څه زمون په شان ځان ته چې خلیفہ وي د مدني ریاست جوړي آیا د مدني ریاست داسې په کوم ریاست کې چې زمانه نبی شان حفاظت نه کیږي او وخت تر وخت موږ د نبی ګستاخیان کیږي آیا د قیامت په ورځ به د دې جواب موږ ورکو که به نه ورکو ما تیر جواب میری دې عزتمند مسلمانانو مستقبیاوي چې لږ ځان ته لږ سوچ وکړو د عمل دې مطلب ته سوچ وکړو چې آیا زما د عمل په څه مطلب باندې په کوم مطلب باندې آزاد شوی و هغه مطلب کې موږ کامیاب شوي یو که نه یو کامیاب شوي کامیابی خو به دا وی چې زموږ ملک کې هر ځای کې د کلمې دا ورد او دا غونج وي خو نن موږ ته د 14 اګست پته شته خو موږ ته د اسلام پته نشته پرې ښه دا پته راغسته چې په دې 14 اګست باندې د اسلام ملک آزاد شوی دی آیا دا دې ته لږ سوچ کړی دی چې دا عمل چا آزاد کړی دی موږ ته خو یا دا قاضي اعظم معلوم دی یا علامه اقبال معلوم دی موږ ته نور څه نه دي معلوم لږ تاریخ ته سوچ وکړئ عزتمند مسلمانانو ورونو په دې ملک په دې ازادۍ کې د علماء کرامو چې څومره وینې توی شوي دي څو زره علماء کرام په ونو باندې ځوړندګلې شوي دي دغه د انګریزانو خبیثانو صرف په دې باندې ورته وایي دا عمل پرېږدئ دا کلمه پرېږدئ تاسو به ازاد یې نه دی ورته وایي چې نه زمونږ دا الله دی دا پیغمبر دی او دا اسلامي ریاست به زمونږ وي په دغه څو خبرو باندې به دغه علماء کرام روزانه په ونو کې ځوړندولي زمونږ مسلمانانو بیا دغه حربې نه پس د علماء کرامو چې څومره کتابونه هغې د دهلي سمندر ته ایښتي دي
سو ورځې د دهلي د سمندر د اوبو تکې تورې رسۍ د وجې نه وې بیا هم خپلې خبرې نه دي وروسته شوي. بیا مولانا جعفر رحمه الله په خپل تاریخ کې لیکي وایي کله چې دا حربې ختمې شوې وایي بیا به یو څو علما کرام په داسې بکس کې واچول چې هغې کې به 4 یا 5 علما کرام راتله او ګیر چاپېره به دې بکس کې سیخان او میخونه به لګېدلي وو. کله به چې زمونږ طرف لږ غوندې شاته شوې دا سیخان به مونږ کې راننوته. د هغه دهلی نه واله دې لاهوره پورې مونږ په ریل کې وایي سفر کړی دی وایي زمونږ نه وینې تللي دي په دغې بکسه کې زمونږ نه امتیازې تللي دي. وایي چې کله یې د ریل نه راکوز کړې بیا وایي انګرېز افسر مونږ ته راله مونږ ته وایي چې اوس اسلام پرېږدئ که نه پرېږدئ اوس د اواز پرېږدئ که نه پرېږدئ مونږ ورته وایي چې نه پرېږدو. وایي ښه د دې نه پس یو بل انګرېز راځي ده ته وایي وایي دی په دې مور او په دې خور باندې وایي ډېر عزت کوي دا ورته بربنډې رامخې ته ودروه څه پته لګي که د دې عزت کې راله او دا کلمه پرېږدي. بیا ټولو نه اول چې کومه حربه استعمالوي د علما کرامو دا واړه واړه ماشومان یې په پړو کې ځوړند که او لاندې ورته اور بل دی وایي کې راچئ د دې مخکې غیرت چې چا کي او د اسلام لږه شان حصه د چا په زړه کې ورته وایي وایي دغه شان که 100 بچي زمونږ قربان شي خو وایي مونږ دا کلمه نه پرېږدو. نن زه خپل ځان ته سوچ وکړم زه د 100 د 1000 یا د یو نوکرۍ د وجې نه عزتمندو مسلمانانو دغه ګستاخ لاره زه نیسم د دغه ګستاخ لمنه زه نیسم. بیا به د قیامت په ورځ زه څنګه الله ته پیش کېږم. قیامت خو ډېر لرې دی په قبر کې به زه د دې څه جواب ورکوم چې زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. قیامت خو لا ډېر لرې دی خو په قبر کې چې ما نه درېم سوال کېږي چې ستا نبي څوک دی بیا به د دې جواب ما سره نه نن خو د هغې نبي د سنتو جنازې وځي جنازې خو وروسته خبره ده وخت تر وخت د نبي په شان کې ګستاخیانې کېږي مونږ ته دې علم نشته ګورې ښه مونږ ته نن زمیندار ته زه هر جمعه دار یم بیا هر زمیندار ته د خپلې پټي پته را چې کوم فصل به کرې کوم به نه کرې پولیس ته د دې پته ده چې دلته به نوکري څنګه کې دلته به نه کې ډاکټر ته پته ده مونږ ته دا پته نشته عزتمندو مونږ د اسلام نه ناخبره یو ګورې ښه او چې کوم خلک د اسلام نه خبر دي او مونږ ته دین ناخورئ د هغې هم نن مونږ ورې ګستاخي شروع کړې ده ښه په خوله باندې ګستاخي نه کوم خو چې کوم خلک ګستاخي کوي د هغې لمنې مونږ نن نیولي دي ښه پرون نابله ورځ د پښتون یو بې غیرته حکمران دی هغه وایي چې بس دی دې جوماتونو او دې مدرسو او دې خانقاهانو نه راوځئ د پښتنو ثقافت راونیسئ دا د یو بې غیرته پښتون د خولې صدا د عزتمندو مسلمانانو زه به بیا د دغې پښتون بې غیرته لمن نیسم دا به په ځان حکمرانو او اواز به لګوم د څه د وجې نه ډېره جمعه مې ویلي اوس درته بیا ویم په دغې یو نوکرۍ او یو ټرانسفارمر د دې یو ډز لارې د وجې نه عزتمندو مسلمانانو په قبر کې دا نوکري دا ګز لاره دا ټرانسفارمر ورې په کار نه راځي ښه د دغه ګستاخانو دا خولې راونیسئ ولې د قیامت په ورځ به عزتمندو مسلمانانو د الله او د هغه د رسول په دربار کې به دا سر داسې ټیټ ولاړې د دې خبرو جواب به مونږ سره نه نن که په افغانستان کې یو مجاهد شهید کېږي پښتون دی د هغه باره کې اواز نشته خو که مجاهد په مونږ باندې او هغې عمل فتحه کوي بیا وایي دا دهشتګرد دی دا پښتون نه دی عزتمندو مسلمانانو موږ دې دا خپل تاریخ مخې ته وګورئ د مرګ او د ژوند پورې هېڅ پته نه لګي ښه نه چا سره ګرنټي شته دا سا لاندې لاړه د دې چا سره دا ګرنټي نشته چې دا سا بره راځي که نه راځي دا مازدیګر او ماسخوتنه پورې وخت ورکول دا ډېره غټه خبره ده خبره مې د دې ځای نه شروع وه عزتمندو مسلمانانو وروڼو د اسلام چې کومه سپهسالار صحابه کرامو حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه د دغې تاریخ ته موږ لږ سوچ وکړو دا د څه دپاره دا حکمراني کړې ده آیا نن زما حکمران په دغه لاره باندې روان دی که نه دی کله به زما دا حکمران په دغه لاره باندې روانېږي حکمران خو به هله په دغه لار روانېږي چې زه خو صحیح دا واګې د مسلمانانو د علماو د دیندارو خلکو لاس کې خو دا واګې ورکړم که نه عزتمندو مسلمانانو ورو لږ سوچ وکړو لږ سوچ ځکه چې ویم د مرګ او د ژوند ورې چا سره هېڅ ګرنټي نشته ځان باندې دینداره خلک مسلط کړو دینداره خلک یعنې عزتمند عن قریبه ده ډېره عن قریبه ده ګورې چې دې جومات کې به مونږ په خپل اختیار مونځ نه شو کولی ګورې ښه دا خانقاهانې دا تبلیغي مراکز به مونږ باندې بندېږي تاسو وکته که ونه کته چېرته به په ریوړ کې په لکونو خلک ناست و چېرته به په یوسفیز باندې 200 خلک ناست
مسجد حرام ته لږ سوچ کو او یا اتیا لاکه خلک په طواف کې تاوېده او سکال په حج کې 40,050 خلک په 120 کې طواف کوي دا د څه د وجې نه دا د مسلمانانو د بې غیرتۍ د وجې نه پورې هغه هم بې غیرتي دي او په موږ باندې هم بې غیرته خلک مسلط او مسلط کېږي هسې نه دا د موږ د دې یو ګز د دې یو ټوکرې د وجې نه په موږ باندې مسلط کېږي ښه په دغه لالچ کې راشو په دغه شرابیان زانیان په موږ ځان باندې مسلط آیا ته خو لږ دا سړی وتله که نه دې جومات کې خو یې لږ وګوره چې دا سړی خو هغه هر څه مونځ ته که دا 5 وخته مونځ کوي که نه کوي دا موږ باندې چې کوم خلک مسلط دي دا تاسو په دې خپل جومات کې چېرته به عمر کې لیدلی دی په مونځ باندې هم چېرته لیدلی دی یا خو هغه حکمرانانو چې اول به یې مونځ کې او زما جنازه به یې کوله نن چې جنازې نه زما جنازې نه دغه حکمران ناري شاته ولاړې جنازه نه ورځي وله په ګاډي کې ناست یېږي د جنازې نه پس راشي قبر ته هغه رواجي لاسونو سره دعو کې لاړ شي نه خو سړی ته لکه عزتمندو مسلمانان وو د دې 22 لاک مربانین دي حکمران ته لږ مونږ سوچ وکړو چې په جامو کې پیوند دی د ټاټ جامې جوړې دی پیوند هم د کجوري دی یو ډکي دی د کجوري دی او تار ته جوړ کړی شوی دی د هغې پیوند د په جامو کې لګېدلی دی او چې الله ته جاړې نو په جړا یې دا سترګې اوچېږي داسې صحابه کرام تیر جوم ویلو چې هغوی له خو الله پاک تمغه ورکړې ده قرآن کې ورته الله پاک وایي چې رضي الله عنهم ورضوا عنه صرف د دې د وجې نه چې زه ته ناراضه یم ما نه رضا شي د الله لاره چې څوک ونیسي او د الله د اواز یې ونیسي بیا وله الله تمغه ورکوي ګورې عزتمندو مسلمانان ورونو هر سړی د خپل ګریوان کې لږ سوچ وکړي چې دا اسلام ما ته څه وایي دا اسلام خو تش دا نه دی چې دا رواجي مونځ به کوم 15 وخته به مونځ کوم بس نوره مې خپله خوښه ده چې څه کوم کېږي به مسلماني دې ته نه ویلی کېږي ګورې ها چې کلمه دې ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بس ته د الله په دایره کې رالې سخت به برداشت کې لوکې تندې به برداشت کې دا حالاتو ته به ګوري د صحابه کرامو دا تاریخ چې سړی مطالعه کړي بیا سړی په ځان سخته برداشت کولی شي نن زمونږ یو عزیز وفات شي موږ نه سخته نه برداشت کېږي دا چې کله د صحابه کرامو غزوات موږ لږ مطالعه کړو بیا به موږ ته دغه احساس نه کېږي یو مور رباره کې راځي چې څلور دي کې 15 زامن نبی علیه السلام نه په جهاد کې ورکړ هغه څلور کې 15 واړه شهیدان شوي دي د خپلو زامنو فکر نه کوي بیا الله پیغمبره ما سره ستا فکر چې ته به روغې که به زخمي شوی یا به شهید شوی بیا دغه شان غیرتي خویندې خویندې عزتمندو مسلمانانو دا صرف دې دپاره ویم چې دا په دې کتابونو کې صرف دې دپاره نه دی چې دا به بس پراتې وینه به ونیسي ختم به شي نه نن مونږ چې د قرآن نه لري تاسو ته یې قرآنونه لږ راوالئ دا پاسته شوي دي دا د څه د وجې نه پاسته شوي دا څوک تلاوت پکې نه کوي دا چې کله کلاوېدې تلاوت پکې کېدی د قرآن مجبونو به دا حال نه والحمدلله زموږ په پښتنو ډېر اسلام څه ناسې حصه پکې شته تاسو بار لاړ شئ تاسو ته به پته ولګي په قرآن په جوماتونو کې سپي آبادي واښه پکې شوي قرآن مجبونه یې ختم شوي عزتمندو مسلمانانو خبره مې دا کوله سړی د خپل اسلام نه لږ خبر وي لږ د تاریخ نه خبر وي چې په دې محرم الحرام کې څه شوي دي آیا دا دومره غټ سپه سالار چې شهید شوی دی په دې یکم محرم بیا شهیدېږي څنګه په مخامخ وله څوک نه ورځي سحر مونځ کې ولاړ دی او یو مجوسي راځي هغه پې په زهریله خنجر باندې ګزار کوي بېهوشي پې راځي منتصار مونځ ته ولاړو دغه وخت کې د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مونځ ته مخکې کړو خو چې کله هوش کې راځي بیا د خپل زوی نه تپوس کوي عبدالله ابن عمر رضی الله عنهم نه وایي آیا زه یو مسلمان والیم که یو مجوسي والیم وایي نه مجوسي خوشحالېږي وایي زه په دې ځمکه مې واچو چې الله را باندې لږ رحم وکړي 3 ورځې پس په دغه حالت کې بیا شهید شو عزتمندو مسلمانانو دومره خو جري و دومره بهادر چې په مخامخ ونه څوک نه شو راتلی یارېده به دی کله چې په مونځ ودرېدو دی خپل میز کې مشوره وکړه چې دا سړی خو چې کله په مونځ ودرېږي بیا د ده دا ټول اختیار د الله مونځ ته به چې ودرېدو وایي زیړ به شو رپرپې به په ویرالو دا د 22 لاک مربانین حکمران دی هغه دا حال دی نن زموږ حکمرانانو د عزتمندو مسلمانانو سورې اخلاص نه ورځي آیا تاسو دا موجوده حکمرانان چېرته په مونځ باندې لیدلي دي چېرته د جمعې په خطبه باندې لیدلي دي هغه حکمرانانو چې مونځ ته به ودرېده وایي دا رنګ بې زیړ شو خاص کر د حضرت عمر رضی الله عنه مبارک راځي او کله به چې په قرآن مجید کې د عذاب څه خبره راله وایي دومره به یې وچړل دومره کتابونه لیکي چې د ده د سترګې به وایي وچې شوې اواز به یې بدل شو دا د څه د وجې
دا د الله یره چې د چا بجلی کې دا باندې مته شان حالات راځي دا د لک ځان ته سوچ کوي عزتمن مسلمانانو آیا دا خلک څه لپاره تیر شي خلک خو تیر شو موږ دې سبق راکو آیا موږ په هغه سبق کې کامیابی کړو کامیاب عام چې لک سوچ ورته کوي عزتمن مسلمانانو د صحابه کرامو تاریخ چې موږ ته لک شانتي یاد وي بیا به موږ غلط کارونه نه کیږي عزتمن مسلمانانو لک د خپل تاریخ دوهرو آیا زموږ حکمرانان څوک تیر شوي دي دا تیر شوي د څه لپاره دي او موږ به د دغه حکمرانانو په کومه خبره باندې به عمل کوو او خصوصا دا یو خبره د عزتمن مسلمانانو لک د غیرت او غیرت دغه بے غیرت خلک دې مونږ پرېږدو ګورې دغه ځکه چې روزانه په اسلام په عالم په مدرسه باندې ګورې حمله کېږي او روزانه دغه تاسو به اورېدلي ټولو خلکو به په دې موبایل اورېدلي وایي راځئ ډمټوپ ته وایي دغه مدرسې او دغه علما پرېږدئ دا به تاسو ټول اورېدلي بیا به د دغې سړي له منځه نیسم او دا به د ځان باندې حکمرانو بیا به دغه شان فیصلې راځي په ما باندې نن خو هر سړی غیرت کوي وایه په دغه سړي باندې هم غیرت کوي الله په پیغمبر باندې غیرت کوي دا الله پیغمبر خپل هیرو خپل حکمران او خپل دغه جوړ کې عزت مند تاسو ګورئ چې کامیابی کې کنه کامیابی کې عزت مند مسلمانانو لږ د لږ خپل ځان ته سوچ وکړو چې دا څه شي دي دا غواسم شي دي د دینه پس دغه بے غیرت حکمرانانو دا لمنې پری وګورئ ورې د قیامت په ورځ هر ځل به د قیامت په ورځ د الله په دربار کې به زموږ اصل جټ ولاړی ان چې زموږ د ملک محافظ دي عزتمن مسلمانانو دغه علماء کرام دي دغه طلبه کرام دي کتابونو کې راځي وي کله چې الله د یو ځای د عذاب فیصله کوي او فرشتي هغه ځای ته د عذاب راولېږي او چې کله دا فرشتي دغه علاقې ته رانږدې شي د کلي ته رانږدې شي چې وګوري په جوماتونو کې دا واړه ناست دي ولې باتا وایي واپس دا فرشتي لاړې چې الله ته وایي الله هلته خو داسې خلک موجود دي چې تا یادوي ستا قرآن وایي د دغې وړو د وجې نه موږ باندې عذابونه راځي یعنې زموږ اعمال عزتمند مسلمانانو داسې عذابونو ته جوړ دی چې دغه عذابونه په مخکې قومونو باندې هم نه راغلي نن زما د عالم سپکاوی کېږي د طالب سپکاوی کېږي د مدرسو سپکاوی کېږي او دا دغه خلک کوي چې موږ بیا دغه خلکو لمنې نه پرېږدو د دغه خلکو دا لمنې به پرېږدو هله به موږ اسلام د قیامت په ورځ په الله په دربار کې سر اوچته وکړې ښه د الله د په دې باندې عمل کول توفیق موږ ته رانصیب کړي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين دعاو کې دا کال شروع دي چې الله زموږ عمل محابس الله زموږ عمل باندې دیندار خلک مسلط دي الله زموږ د عمل دي دین خلق صفائی دو کی الله دنے کی ہدایت ورتو کی اے اللہ زمون د نبی د شان محافظ شي الله موږ د دغه ختم نبوت محافظین جوړ کی الله زمون پر عمل باندې علماء کرام دیندار خلق مسلط کی الله زمون د غټ علماء کرام محافظ شي الله زمون د جمعاتونو د مراکز او د خانقاهو د محافظ شي الله زمون د علماء د طلبو حفاظت کی الله زمون د جمعاتونو د حفاظت کی الله زمون د ملک دعوا کی دیندار خلق تعالی کی واخر دعوانا